وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم، اگر چې د استغفار او د ذکر او اذکار د خپل ځای د الله جل شانه په ثواب ورکړي او چې دا کم مثبت شي نو دا به خامخا کوي، په دا د ماف کول نه دی. اگر که توبه بیا باد کې وباسي خو مونږ دا په توبې سره نه ماف کیږي، بلکې کوم دی قضا کړي دا به خامخا کوي. او که نه وي په دغه حالت کې اگر چې ته په بوډاتوب کې وفات شي، خو دا مونځونه دي په ذمه دي، د دې مطالبه به دا په ورځ د محشر درنه کولی شي. بل دا مسله د یو سړی د حرام خوري کوي، نو اگر چې دا مونږ سم کوي نو د مونږ خو قبلېږي، مونځ یې وشو، خو د مونځ چې کوم اثرات دي مطلب دا به د غمونو لرې ساتي، د باندې به بیمارۍ نه راځي، ناګهاني آفتونه به پرې نه راځي، د زړه به مطمئن وي، دا چې کوم دی جنګ جګړې به کور کې نه وي، د دغې چې کوم د مونځ اثر دی دغه به کم از کم د مونځ نه وي. البته مونځ به دغه شان کما حقه دا به قبلېږي. او بل حرام خوري ده نو دې به الله تعالی په ورځ د محشر باندې دا مطالبه کوي، نو ځان ترې ساتل په سختیات سره پکار دي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، د یو د پښتنو خبره وي وایي قرآن مجید نه ښې لخې وي او نه بدې لخې وي. خو دا خبره د دوی د تعظیم او د ادب د وجې نه ده چې داسې نه یې کول پکار. البته یو شرعي مسله ده، د شریعت دا مسله ده. په دا یو صنایع یو کتاب دی، د احنافو لوی کتاب دی، هغې لیکلي دي چې په تا باندې یو سړی دعوه وکړي چې تا مانه دا څیز اخیستی دی یا دې رانه پټ کړی دی یا چې کوم دی تا مانه جبرن نیولی دی، نو په تا باندې واجب دی چې هغه په تا باندې کوم شک دی د هغه شک دا زایله کړي په حیثیت مسلمان. د دې په وجه باندې بیا چې که تا د هغه شک زایله کړه نو الله تعالی به پې تاله د واجبو ثواب درکوي. دا مسله ده. لهذا که یو سړی په تا دعوه وکړي چې تا مانه دا څیز اخیستی، د شریعت دا مسله ده چې هغه به ګواهان راولي. ګواهان به دوه راولي، که هغوی ګواهي وکړو چې او ده دا څیز اخیستی دی یا ترې پټ کړی دی، نو خو بس ټیک ده، ته به هغه څیز ورکړې. او که هغه سره ګواهان نه وي نو د شریعت دویمه دا مسله ده چې بیا به کوم یو کس باندې دعوه شوې ده دا به یا اقرار کوي یا به انکار کوي. که دا ووایي چې او دا څیز ما اخیستی دی خو بس بیا به یې ورکړي. که انکار کوي نو بیا به دا قسم وکړي. رسول الله مبارک فرمایي البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، چې ګواهان دا په هغه چا باندې راوستل دي کوم سړي چې دعوه په دې بل باندې کړې ده. اوس که هغه سره ګواهان نه وي نو دا بل کس چې کوم دی دا به ورته قسم وکړي او په دې باندې به د هغه دعوه دا ختمه کړي. لهذا ستاسو کپنۍ کې دغه غلا شوې ده، د هغه شکو په ټولو باندې چې چا به کړي وي، نو د ټول نه دا مطالبه و چې تاسو زما نه غلا کړې ده، نو هغه سره په دې باندې ګواهان نو د دې په وجه باندې تاسو اقرار نه دی کړی، نو د هغه دعوه په تاسو باندې ده. اوس تاسو باندې دا واجب دی چې د هغه کم شک دی هغه دفع کړئ. لهذا تاسو د هغې په مقابله کې هغوی ته قسم وکړه. الله تعالی به په دې قسم باندې په دې قرآن کولو باندې چې چا غلا نه وي کړي د هغه مسلمان شک یې زایله کړه، د دې د وجې نه الله تعالی به هغه ته دې ټولو ته دا د واجبو ثواب ورکوي. یعنی الله تعالی به په دې قسم باندې دوی ته ثواب ورکوي او الله تعالی به چې کوم دی په دې باندې اجر ورکوي. بالکل دا خبره نشته دی چې ګنې په دې به دوی ګناهګار شي یا به چې کوم دی په دې باندې مطلب دوی ته یو تکلیف ورسي، بلکې الله تعالی به پې اجر ورکړی وي دې ټولو له، او الله تعالی په دې باندې راضي کېږي. د یو مسلمان شک او شبهه تاسو ختمه کړې ده. او چې چا په ناجایزه باندې کړی وي نو هغه دې په خپل ایمان باندې ویریږي، ځکه چې د مال دپاره په ناجایزه باندې قسم کول یا د چا یو څیز هغه په ناجایزه باندې دا خپلول غلا کول دا خو ډېره لویه ګناه ده. نو هغه دپاره چې کوم دی دا د تاوان او د خسارې خبره ده، او د نورو ټولو ملګرو دپاره د خوشحالۍ خبره ده. د یو مسلمان شک ختم کړه، قسم پې دوی وکړه، الله تعالی به دوی له دا د واجبو اجر په دې باندې او ثواب دا ورکړی. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، چې کوم سړی دغه د زړه تکلیف ورته وي یا دماغي دغه ټینشن وي، یریږي، نو دا یې داسې کار وکړي چې د ماسخوتن لمونځ نه پس دی اکتال اصبار سورت فاتحه ووایي الحمد نواله وللضالین پورې، او آخري چې کوم 3 سورتونه دي قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا دې 3 ځلې وایي او دا دې په اوبو باندې دم کړي، هغه دې وڅښي او په لاسونو باندې دې چوپ کړي او هغه لاسونه دې په خپل بدن راخلي. انشاءالله دا کوم تکلیف چې ورته دی دغه نه به الله تعالی جوړ کړي. علیکم السلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه که یو سړي ته دا بې اودسي یا جنابت پېښ شي او دغلته اوبه نه وي او د ده دا ګمان وي چې که زه اوبو ځای ته راسم نو ما نه دا لمونځ قضا کېږي، نو بیا دې راکوز شي دغلته یې تیمم وکړي. تیمم دا طریقه ده چې لاس په ځمکې درولي، بیا به دا لاس وڅنډي، په دې مخ باندې به راخلي، بیا به لاس په دویم ځل ځمکې درولي، دا یو لاس دا به مسحه کړي د دې مټو پورې، دا بل لاس به چې کوم دی مسحه کړي، دغه تیمم دی، نیت به پکې د تیمم وکړي، بیا په دغې باندې لمونځ کولی شي. دغه د جنابت نه هم دغه شان، د غسل نه دغه شان تیمم دی، د اودسۍ نه مطلب د اودس نه هم دغه شان دی. او بیا دې راشي چې کوم ځای کې اوبه میلاو شي نو هلته دې بیا غسل وکړي، خیر دی، نور لمونځونه دې پرې کوي، خو دغه کم یې چې کړی دغه وشو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه چونکې په دې الفاظو سره قسم دا په عرب کې نشته، که یو سړی قرآن وکړي یا چې کوم دی والله بالله تالله ووایي، په دې سره قسم دا منعقد کېږي. البته په دغه سره خو قسم منعقد کېږي نه، خو که رښتیا ووایي خو ټیک ده، خو که دروغ ووایي نو داسې ده چې ګناه یې دا بالکل د قسم برابر ده. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه چې د چا نه کم لمونځونه قضا شوي نو د هر ټیم لمونځ په هر ټیم کې کېږي سوا د دریو ټیمونو نه، چې کله نور راخیږي یا نور د اسمان تر منځه بالکل شي او یا چې نور پرېوځي، په دغه درې ټیمونو کې عبادت کول دا مکروه دي، نفل وغیره یا فرض. او د دې نه علاوه چې د سهار لمونځ نه قضا شوی ماښام کې هم کولی شي، ماسخوتن کې هم کولی شي، ورپسې مازدیګر کې هم کولی شي، دغه شان د ماسپښین هغه همهر ټیم کې دا کولی شي. او البته که صاحب ترتیب مخکې نه درته چېرته لمونځونه نه قضا شوي نو چې یو ټیم لمونځ درنه قضا شي تر هغه وخته پورې بل لمونځ نه شي کولی تر څو پورې چې دغه کړی نه وي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه که دا اوبه د زخم چې کومې وي دا په دې زخم باندې پرتې وي او د دې نه یو طرف ته نه وي بهېدلي نو په دې سره لمونځ که وشي نو لمونځ کول جایز دی. البته که دغه زخم نه اوبه دا وبهېږي نو بیا د دې دوه حکمونه دي، یو دا چې دا به د دې درهم تقریبا د دې تلي عمره وي، د دې نه به زیاتې وي یا به کمې وي، نو که د دې نه زیات ځای ګنده کړي په دې بدن باندې یا کپړې ګنده کړي نو په دې سره بیا اودس مات شو، اودس به بیا کوي، په دې باندې لمونځ نه کېږي. البته که د درهم نه کم وي او دغه ځای ګنده شي نو بیا لمونځ اگر چې په ټیک شو خو بهتره دا ده چې چارانتام وکړي، چونکې که دغه د زخم نه بهېږي نو بل کس کوي نو په خپله د امام نه جوړېږي بلکې بل کس ته مخکې کړي. البته که په خپله باندې مخکې شي او معمولي هسې لږې د دې زخم نه اوبه راوځي نو په دغه سره لمونځ کول بیا ټیک دي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه د دې ټولو دوو څاروو پیسې دې راواخلي، په شریکه باندې 4 کسان دي او په شریکه باندې دې ټول راواخلي، بیا چې کوم دی دغه 2 څاروي دي حلال کړي او په دې 2 حصو کې چې کوم دی دغه ټول دواړه څاروي دي دا دې 4 توله وکړي او 4 توله دې واخلي، نو هر سړی دی چې کوم دی هغه دې وایي چې زما نه پرې قرباني بغیر د تعینه هم صحیح کېږي، بس هسې 2 څاروي دي او بغیر د تعینه پرې حصې دا ټیک کېږي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. په 9 کسان دي دا 2 څاروي واخلي، پیسې دي دا چې کوم دی هغه تقسیم کړي په 9 کسانو باندې چې څومره پرې راځي، دواړه څاروي دي حلال کړي او دواړه دي چې کوم دی دا په یو ځای ته دې راوغورځوي او هغه دي چې کوم دی دا په 9 تقسیمه باندې په توله باندې دا وتلي، بالکل ټیک دی او قرباني ټیک ده، خو چې کسان کم از کم معلوم چې د اړخ نه دا قرباني کوو، 9 کسان دي 2 څاروي. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم پاکستان کې خو په 10 د ذوالحجې باندې چونکې اختر وي او هغه د جمعې ورځ وه نو په دغه اعتبار سره چې کله د اختر 20 ورځې دا برابر شي نو بیا به ورپسې دا محرم شروع کېږي. علیکم السلام.